علیکم ګران کتونکو زه یم نصاف خټک تاسو ګورئ نصاف خټک افیشل پیج. ګران کتونکو نوی حکومت راغلی د خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی امین علي ګنډاپور صاحب ته موږ مبارکباد پیش کوو چې هغه یې وزیر اعلی جوړ کړی شو او ډېره ښه خبره چې هد کارډ یو ځل بیا کولاو شو او اوپن شو. انشاءالله یکم رمضان مبارک نه چې هد کارډ کولاو شي دا یو ښه فیصله ده، ډېره ښه دا موږ سره کوو. ډېره خوشحال شو په دې باندې چې غریب خلکو ته بیا خپل چې کوم حق دی هغه ته میلاو شو او چې کوم صحت کارډ کوم و هغه بند شوی حکومت بند کړی و، سابق چې کوم نګران حکومت هغه یې بند کړی و. نو دا یو ښه فیصله ده چې غریب خلک ډېر زیات خلک مریضان دي هغوی ته علاجونه یې کول، هغه به اوس انشاءالله بیا کولاو شي. او موږ د حکومت ته دا اپیل کوو چې یاره بجلی الیکشن نه مخکې بجلی بیا هم څه ګزاره کوه، خو چې کله هم الیکشن شوی دی نو پته نه لګي بجلی نشته دی او ورځ پر باندې بجلی بل سیوا کېږي، ټیکسونه ورباندې لګي، میټر باندې هم ټیکسونه ولګېدل، پر څه باندې ټیکسونه ولګېدل او بجلی شته نه. نو موږ هم دغه حکومت ته دا خواست کوو، ډاکټر صاحب ته دا خواست کوو چې یاره مهرباني وکړئ په دې باندې فوري طور باندې اکشن ووایئ، نوټس ووایئ چې یاره دا څه ریزن څه ایشو ده او خلک خو مهنګاي نه ډېر زیات تنګ دي او دا هم یو خبره ده چې خلکو ته دا چې کومې لنګرخانې وي دا کولاو کړی شوې، خو دې نه پکار دي چې یاره د عوامو دپاره څه ریلیف څه پیکیج څه رمضان څه پیکیج څه اعلان وکړی شي، ځکه چې ډېره مهنګايي ده او موږ ته پکار دي عوامو ته پکار دي چې یاره سره ریلیف ورکړی شي. حکومت ته هم پکار دي چې یاره کم از کم دا فری اټه دې نه ورکړی شي، دا اوړه دې ارزان کړی شي، ځکه چې ډېر خلک په تکلیف باندې جګړې پکې کېږي، ول ټکول پکې کېږي، مړې پکې کېږي او ډېر زیات پکې جګړې پکې جوړې شي، انتشار پکې جوړ شي، څوک پکې جیلي نوټونه ورکوي، څوک پکې څه ورکوي، څوک پکې څه ورکوي او څوک پکې ځان خورد برد کوي. نو ذخیره اندوزي پکې ډېر زیاته کېږي په دې رمضان کې. نو حکومت ته پکار دي ضلع نظامي ته پکار دي فوري طور باندې نوټس دې واخلی شي، ځکه چې روژه راشي نو د فروټ او د سبزیانو د هر څه ګران کړی شي، ځکه چې دا مسلمانانو ملک دی او دلته کې چې کوم دی هر څه ګران کړی شي. حج عمرې ته دلته کې ځای نه وي او دلته کې چې راشي نو پاکستان کې چې کوم دی نو بیا اوړه نه میلاوي، ګران شي، چای چیني هم ګران شي او چې کوم سبزیان دي فروټ دی هغه هم ګران کړی شي. نو دې باندې فوري طور پر نوټس واخلی شي، ځکه چې غریب عوام ډېر زیات تنګ شوي دي او مهنګايي ده، بېروزګاري ده او موږ حکومت ته دا خواست کوو چې لنګرخانې خیر د کولاو شي. دا هم یو ښه عمل دی، یو ښه کار دی، خو پکار چې دې نه یو دغه یو خلکو ته دې لپاره یو ریلیف ورکړی شي او څه ناڅه ورکړي کاروبارونه روزګارونه خلکو ته کولاو کړی شي. دې په وجه باندې دغه دې څه فایده نشته دی، خلک به راځي بس روټۍ چای به خوري، هېڅ فایده یې نشته دی. نو موږ یو چې دې په ځای باندې د عوامو ته څه ناڅه فکرین څه ریلیف او څه داسې پیکیجونه وغیره ورکړی شي چې خلک دې نه روزګار روان شي، معیشت څخه شي او زموږ صوبه ښه شي، ځکه چې زموږ صوبه کې هم ډېر زیات کرپشن روان دی. پولیس محکمې ته وګورئ، په بجلۍ ته وګورئ، د کوم تعلیم ته راشئ، تعلیم کې سکولونو کې استادان نشته دی، ټول سکولونه وران دي، روډونو ته وګورئ، هر انتظامي کوم ډپارټمنټ دغه چې کوم دی نه په کرپشن پکې روان دی، رشوت پکې روان دی. امین ګنډاپور صاحب دغه قسم وخوړلی، ټول حلف یې اخیستی ملګرو کوم چې کوم ایم پي ایس دي مین ایس دي هغې ته یې ویلي چې کرپشن به نه کوو، نه به خلکو نه باندې کرپشن کوو، نه خلکو ته کرپشن پرېږدو. نو دا یو ښه خبره ده، دا ډېر ښه اقدام چې کړی. انشاءالله موږ هغې سره ولاړ یو او اپریشیټ کوي او انشاءالله ډېره مننه ستاسو، یو جهان مننه. انشاءالله بیا به یو نوي ټاپک باندې یو نوي ویډیو باندې تاسو سره حاضرېږو. الله